دای چې کله د عمرې د پاره په اوم کال د هجرت باندې تلو نو یو طرف ته خدای چې دا زمین حرم دی او په کافران دی غي سره موحده پروسه کال شوی دا غي د کافر د موحده ویلا سپته لګي کې دی چې غي په خپل واده باندې ټینګ نشي او مونږ تر مخه تشینو زمین حرم کې خو جنگ نشو کوله ګناه دی دا غي جواب الله تبارک وتعالى ورته وکړ دوی خبر دا و چې دا میاشت حرام چې دا سلور میاشت دي ذی قعده ذل حج محرم او رجب میاشت دا درې متواتر دي یو ورنه جدا ده اوسم ذی قعده میاشت دی میاشت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه پروسه کالم تلی عمره پادش وسکال بیا دی اون کال د هجرت ته نو دا دویم نمبر خبر هم د چې په دې میاشتو کې د جاهلیت په زمانه کې به هم هغه جنگ نکو او دا حکم د شریعت هم د پاوایلو کې دا چې په دې میاشتو کې بتا سو جنگ نه کوي نو هغه ته یو دویم نمبر شکو چې یو زمین حرم دی دویم نمبر دا میاشت دا غسدا یو دریم نمبر ور سره دا وشتا چې د احرامونه تړلې دي دای باندې پابندي د احرام دا انو احرام کې خو به احکار معلوم نه کې بعضی سدونه بنوند دا ور سره لا سیوا دا داغي جواب الله تبارک وتعالى راولې غدا خو دې عزت خبره ده کچره بلک د دې میاشت عزت کوي دغه جنگ نه کوي جدال نه کوي تاسو مکوي او کنه چې ابتدا خو به تاسو نو کوئی نه بیا به ګناګار تاسو یې او قبل چا شروع کړه خدای مګه د دې مخالفت کوي د دې ادب تنو ګوري تاسو د الله پرید باندې نو ګناګاری گئی اداغه ظلم او زیاته ده او دا ته چې نو طاقت د خپل زیاتی سزا ورګې نو دا ستاسو لپاره الله پاک جایز کړی دا لہذا دا حکم د الله تبارک وتعالى طرف نه راغی چې مجبوری شي نور د دې هغه ادب او د عزت خبره مخ کې واجب او فرض وا د دې اوم کال د هجرت نه حکم منسوخ شوه میاشتو د عزت چې ودی کې جهاد نه کوي جنگ باندې کوي حکم منسوخ شوه مخ کې لپاره دا د مستحبات او بشکل کې پاتې راځي دې میاشتو خاص عزت ته الله تعالی باندې باندې خناغه واجب او فرض نه دي نو الله وای اشهر الحرام میاشت د عزت چې دا بشار الحرام په بدل د میاشت د حرام کې دا انو په بدل میاشت حرام کې دا کاغی د میاشت عزت ته ګوري نو ته وګوري او کاغی نه ګوري انو اس کته نه ګوري نو ستا مجبور شو ته الله پنځ باندې مجرم نه د دوړو سزا په ابتدا کوونکی باندې چې هغه قریش دي او بل والحرمات او دا عزت سيزونه چې دي قصاص دا په برابر سره دي نو دا رستو الله پاک والحرمات قصاص د دې غ تفسیر کو تفصیل کو چې دا بدل سي د عزت سيزونه دا په برابر سره دي بل عزت کوي نو تب او عزت کوي لکه دی یو انسان دی عزت به خامخا خیال ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حجۃ الوداع په مقام کې چې کوم خطبه الوداع ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو به یو بل د عزت خیال ساتي دوینی خیال بساتای ظلمن بتاسو د چاوین نو تو یو بچا باندې ظلم نو کوئی د عزت به خیال ساتای دمال به خیال ساتي دا دی وړه د الله تعالی بنځ باندې برابر دي بل مال به پنا جایدا بارام طریقې سره هضمول نه غوړي دا باغستل نه غوړي د بل مال جایداد تبانه معنی نه جوړي نو دا درې وړه بهر حال دا برابر برابر دي نو ته د بل عزت نه اخلي نو کاغذ تا عزت اخلي نو بیا استاد پاره ګناه نشتا دا عبد الله ابن عمر روایت ته امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی باب قول الله تعالی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين دا ایت کریمه باب تړي او بدی کی یو حدیث د عبد الله ابن عمر په سند سره نقل کړی رضی الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ذلوی به د ټول نه کبیره ګناه لوی ګناه ده ان يلعن الرجل والديه چې انسان خپل پلار تکنزل کوي خدای مکه مور تکنزل کوي
ستایه انو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وجه خپل پلار ته کندل یو صحابي قیل یا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه اباو دا سه بدبخت سوګي چې یو کس خپل پلار ته کندل کوي بل مور ته کندل کوي چې بل کس تا مور کندي نو تو ترېږي چې څه چلو سره وکم بل کس تا پلار ته کندل کوي نو تو ترېږي چې څه چلو سره وکم نو دا سه به وقوف بسوګي چې هغه خپل پلار کندي هغه خپل مور کندي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی قال يلعن الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه یو کس دبل پلار تکندلو کی او چې دبل پلار تکندلو کی انو غبل ولګي نو دنه بدل خلی نو د مور او پلار دواړه وګندي غي تکندلو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خود پښتو متلوم د ما بد مور وکند استا خبن کندم او قران وی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا بغیر علم فيسب الله عدوا بغیر علم تاسو د کافرانو بوتانو ته ګوره کذل مو کوئی هغه حق خبره کول چې دا بوتان دي سنشي کوله دا خو واضحه خبرې دي خو هغه ته کنزل کول کچره غي ته تاسو کندل کوي الیاذ بالله غي بس تاسو حق رب ته کندل کوي ځکه څنګه د مؤمنانو عقیده د الله په باره کې ده د معبود خبر حق په باره کې ده نو هغه دغه شانتي عقیده دي بوتانو په باره کې لري د دې د وجنه ګور الله وای تاسو ردی بوتانو ته کندل ځکه مګوي چې تاسو هغه ته کوي دی بس تاسو حق رب ته کندل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ملګریا بنده په بلا واسطه ډایرک مور خپل ته کندل لکه خبر صحیح ده خدا دا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباه ويسب امه یو سړی به بل پلار تکندلو کی هغه بل کس به د مور او پلار دواړه وکندي انو ګوره د مور پلار چې وکندل دا خو د لاسه ده دا داسې ده لکه د خپل د مور او پلار تکندلو کو دا غي توهین وکړو وی مراد نه ده د خپل وته کندل نه کوي خو چې د بل کندینو هغه هم دغه شانتي کندل کوي نو مراد ول حرمات قصاص معنا ده کوي غي د دې عزت بحال وی کوي تاسو به کوئی خو کنه چې غي ابتدا وکړه شروع وکړه د دې عزت تنو ګوري پتا سو ګنا نشتا د دواړو سزا الله تبارک وتعالى بڑو منی تور کوي نو ول حرمات دا میاشت دي تاسو به ابتدا په جنگ نه کوئی اقدام په جنگ نه کوئی حکم مجبوری شو غي کوي نو بیا واست مجبوری نو تني ګناګار ول حرمات دارنګ ټول دي عزت سيزونه د پلار دا هم عزت پکار دي د خډیر لو حق دي د مور بیا دا غي نه درې دونه حق دي دارنګ د هر چا د مال ځان لا حق دے دوینی غان لا حق دے دا اللہ تبارک و تعالی پیغمبر عزت ابرو غان لا دی دا درې وړ نبی علیہ السلام ذکر کړی دي نو چې یو د بر عزت تنو ګوري بل بدی تنو ګوري نو حرمات او قصاص تفسیر دا دی ول حرمات او د عزت سيزونه چې قصاص دا په برابرای سره دي نو دا الله تعالی پیغمبر د غدری واړه وینا تویل مال تبانی شانی د بل جوړول یا د بل عزت ابرو غستل دا په یو لړ کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی دي نو تبه د بل د عزت خیال ساتي د بل مال او د ابرو او د وینې به خیال ساتي دا د عزت سيزونه دي کنه ځکه د مسلمان شان خو الله تبارک وتعالى تدې زیات محبوب دی او ډېر دروند دی نو دلته کې چې هغه نه ګوري عزت تر بیا بدا بلوم نه ګوري مخی اللہ تعالی وی فمن پساسو کو بس یو جملہ اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چدا عام قانون دا اللہ تبارک و تعالی دے تبا چا سر زیادے نکے ظلم بنکے خوچ بل کئی او تبی آداغی جواب ورکے نو داداغا ظلم دے او استادا سزا دا ظلم دے تو ورطا سزا دا ظلم ورکے نو تدا اللہ تعالی بنید مجرم نی نیو قائدہ اللہ ذکر کئی فمن پساسو کو اے تدا چه تجاوز کئی زیادے کئی علیکم پتا سبان دے اے مومنانو فاتدون تاسوم زیادے کئی علیہ پاغبانے اللہ تعالی ذکر کر یو طرف نو میں اعتداء و تجاوز دے شریعت پولا ماتول لیو بل طرف طبیعتا تاوم اللہ تعالی وی نو دے انسان ذہن ترازی چی دا خو یو قسم لدے اعتداء دے تجاوز او دے ظلم اجازت میں لاؤشتا علیہ باللہ اجازت نہ دے دیتا مشاکلت ویلے شی
مشاکلت دا د الفاظ یو شان دي عمل یو شان دي کار یو شان دي د دې د وجه نه الله تبارک وتعالى د مشاکلت په شکل کې د ابتدا سره ابتدا راړه هغه په ظلم کوي ته په باندې ظلم وکاله کې دا ظلم نه دی قران کې الله تبارک وتعالى دغه شانت مشاکلت ذکر کوي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ د منافقانو باز تاسو ته الله پاک په دوی مرکو کې کړی دی دای چې د مؤمنانو سره میلاو شنو هغه سره داسې خوږی پستی خبري ور سره کوي چې موږ مؤمنان مسلمانان یو خو بیا چې دای د کافرو سره یو دای چې دا منافقان نو هغه ته وای د مؤمنانو سره وی ګوره موږ ټوکې کوو موږ تاسو په شان کې دا زموږ پړګي ایمان نشته کفر دی موږ تاسو یو صرف زموږ دا وړوند جبه مسلمان ده انو دا د دې لپاره چې دای سره مونږه دورنګه پالیسی اختیار کړی دا مونږه دای سره ټوکې کوو د مؤمنانو سره نو الله تعالی رسوي الله یستهزئ بهم الله تعالی به د منافقانو سره ټوکې کوي پر د قیامت دې ته مشاکلت وي ټیک ته منافقان ټوکې کوي هغه دوکې دړې کوي هغه دورنګه پالیسی اختیاري اوس د الله د طرف نوم یستهزئ بهم الله به دای سره ټوکې وږي نو دې ته د مشاکلت ویلې چې څنګه معاملې دای کوي دا سه بدای ته الله پاک سزا دغه مطابق ور کوي نو دې ته د مشاکلت ویلې شی یو شان الفاظ استعمال شو حالانکه د الله تبارک وتعالى یستهزئ معنا دا نه چې الله بټوږي کوي ظاهرا الفاظ خدا شان استعمال شو د مشاکلت خود دای د ټوکو مناسب چې څنګه دای دورنګ پالیسی اختیار کړي دا د پیغمبر د خدای د مؤمنانو سره دوکي گئی الله تعالی بدای ته د دې دوکي مناسب سزا ور کوي انو دای ته بداغي مناسب الله تبارک وتعالى سزا ور کوي او په سوره حدید کې الله پاک ذکر کوي مؤمنان به مخ کې په بوله شراز دي ورپسې منافقان وړاندې کافر او مخ سره چې قدم دي نو کته غرب دوزخ مت تبور پریودي منافقان به یو څو قدم وروړي رڼا ده مؤمنانو سره رڼا ده منافقان ور سره برابر برنا کې روان دي دای چې څو قدمونه واخلي الله تبارک وتعالى بد دای ترمند یو حائل جوړ کی او سور الله تبارک وتعالى جوړ کی نو چې دیوال جوړ شنو الله تعالی وای دنه طرف مؤمنانو طرف ترنا ده کاف منافقانو طرف ته دی طرف ته بار تیار ده دای به مؤمنانو ته وای تاسو یې مونږ ته لګودريږي کنه چې تاسو پرانا کې مونږ هم لاړ شو هغه به ورته وای نه دا خو زمونږ رڼا ده تاسو واپس لاړ شئ می ورایکم ول تمسو ځان د پاره رڼا وګورئ دا رڼا خداغه طرف نه راوړي شي او د دنیا نه راوړي شي دای ته الله پاک سزا د دای د عمل مطابق ورکړي څنګه چې دای ظاهرا کلمه ویلا او په حقیقت کې کافرو او کافران دغه شان د دوزخ تلا عمل دغه شان د دای ته الله پاک د ظاهري ایمان دی وجنه لګه غوندرنا ور کړو یو سو قدمه مؤمنانو سره واغدل او بس ناصابت یاره به الله تبارک وتعالى راوځه نو چې یاره به الله تبارک وتعالى راوځه اوس نور رڼا نشته د دای د عمل مناسب سزا الله تبارک وتعالى ور کوي دلته کوم دغه شانته ده فمن تدا علیکم اغسوک چی زیاده کئی پا تاسو باندی ظلم کئی پا تاسو باندی نفاتدو تاسو بیم ظلمو کئی کنا نو الفاظ دا مشاکلت تی جسنگا اغکڑی دی نو دا سے تو کا خو مراد دانه ده چې ګینه ته په ظلم وکا استاد ظلم نه دی هغه سپېړه درکړه ته ورلوم سپېړه ورکړه نو دا هغه ظلم دی استاد سزا د ظلم دا قصاص ته دا بدله د ظلم دا لکه څنګه چې یو کندل وکړه بل ور سره بدل واغستو کړو د دوړو سزا پړو منی دی ګینه هغه پوچا خړو غوډول دی ولي خدای خو نه شریعت حکم دی خیر دی بدلتا غسته ساچ کوم جایز غیرت ته مناسب غیرت یاد الله تبارک وتعالى تنبینا نو دې ته مشاکلت ویل شي په حقیقت کې د عمرې غظلم دی داغه غزياته او دا تاسو چې غیله جواب ورکوي ظلم به وکوي نو الله تعالی الفاظ د مشاکلت استعمال دته د ظلم سزا تاسو ورکوي نو هغه سزا دا بس په دلته کې هغه سپېړه درکړه تا عمر ورکړه کندر کو تا ورته وکړو نو فمن پس هغه سو کې ترا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم الله تعالی په سورۃ النحل کې وایي کچری تاسو باندې سو ظلم او ستم کوي نو فعاقبوا بمثل ما عوقبتم څنګه چې
غزلمو کا سو ور سره تو کو برابر برابر ورتيري کې معنا فمن فساسوکم دا یو عام قاعده الله تبارک وتعالى کې خدا فمن پساسو کې تدا چې دې زیاته کوي علیکم پتا سبحان نو فاتدو تاسو زیاته وکي نو مراد دا تاسو سزا د زیاتی غتور کوي نو فاتدو تاسو زیاته وکي علیه پاغبانی مراد دار تاسو د خپل بدل واخلې او دا دوره د چې څومره زیاته هغه کو دومره بتکه کته نه لغونی کو ورتیر شو نو مخ کې ته مظلوم وي غزالمو اوس کدیو کندل بدای باندې تا دوا وکړل دی وی سبیل بدای باندې چې تا ته درکړې تا دوا ورکړې انو مخ کې هغه ظالم ته مظلوم وي اوس تا دوا ورکړې نو اوس ظالم شو هغه مظلوم کو ځکه ته ورته شو نو ورتېریږي باندې کنه دلته الله تعالی وای بمثل ما پشان دا ارتدا چې زیاته کړه علیکم پتا سبحانه ته چې کوم سزا د ظلم ورکې سره برابر دا غیر وضعیاته نه کې نو چې زیاته نه کې ول جروح قصوا ار یو سی کاغذ هم نه کا کندل کې بل څه دي دي کې برابرۍ شرط ته ورتيري کنه انو کتا غي نه زیاته او ک الله مکه بیا ورته ګناګار به مثل ما پشان دا غي تدا چې هغه زیاته کړه علیکم پتا سبحان دا عام قانون الله تبارک وتعالى کې خلو مخی الله وی واتقوا الله تاسو یریږئ د الله تعالی نه اول حکم معافي کولای شنوړي رضیاته غره وګدا معافي نشو کولای انو بس برابر بدل وخت د الله نه ویریږي د شریعت خیال وګوره خامخا ساتي نو شریعت خیال ساتل دا خامخا دي داغینه به تور تیریږي نه کاغه سپیړه لګ نرم وستا دا څه شو نو بیا دې ګوره دیاته وکړو الله تعالی ذکر کوي په قران کې ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل الله تعالی ذکر کوي دیو بنده سره زیاته او شچاسو قتل کړو انو دا مقتول هغه بدل غستل معافي کول ارس جسنګ دا وراثت مال په وارثانو تقسیمیږي داوم دي وارثانو ته خبر رااله ولې هغه لاړ غنه د دنیا نه نو چې غلان نو الله تبارک وتعالى دایته داغه د بدل او د معافي ارس راولېګل نو من قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل او دا حق د وارثانو دی دای بدل اخلي قصاص بگئی او کنه دای معافی کوي نو الله تعالی وای ما دای ته غلبه ورکړه دای ته می اختیار ورکړه دای او دګیړي خاون دی دای ته بجرګي کېږي مينتونه بګيږي چې دا ظالم معاف کوي ظالم معاف کوي بل خو غیر که معاف کوي ډیره خدا الله ورته ډیر ثوابونه ورکړي خو کنه چې قصاص او بدل اخلي نو فلا يسرف في القتل الله تعالی وای ګوره د قاتل مخکینی چې څنګه کړیو دا غینه بګوره زیاته نه کوي کده ورتیر شنو بیا بده ځان له ګناه کې راځي نو دا خنه دا سه پاری اوسس کې دا الله حکم دی دي تویل شي تقوا واتقوا الله تاسو یریږئ دا الله تعالی نه چې کوم دی کې قصاص او بدل د خیبت د کنزلو د بد شدو د سپیړو اخلي برابر بلدا د معاملې د مدعي سره د مخ کې دا تیر شوی دي الله وی وعلم پو شیطان ان الله بشک الله پاک چې مع المتقین د متقیانو سره دی دا الله تبارک وتعالى امداد چې نو دا د متقیانو سره دی مېد د الله تبارک وتعالى دا د پرهیزګارانو متقیانو سره دی نیک سړي سره دی او متقی دی ته ویل شي چې د مکمل د الله تبارک وتعالى د کتاب تابع مثال الله وی کون هغه دی کوي د سن الله تبارک وتعالى من کوي نو دې برابر داغي نظام ساتي امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الرقاق د ابو هريره په سند باندې رضی الله عنه حدیث نقل کړی دی عن ابي هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب دی حدیث ته حدیث قدسی وای الله ته نسبت شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته نسبت کوي الله تعالی وای خبره ده الله تعالی ردی ته حدیث قدسی وای من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولدی ته وای چې یو بنده د شریعت مطابق ژوند تیرې په شریعت برابر د متقی چې وته ته وای محسن ورته ویل شي الله تعالی وای چې څوک زما د دوست سره زما د ملګری سره دشمنی کوي هغه سره بغض او حسد کوي فقط آذنته بالحرب
نو زاغت اعلان جنگ کوم ځکه چې د ما د دین تابع دی د الله تابع دی د قران تابع دی د نبی رسول الله والسلام تابع دی د دوست د الله تبارک وتعالى دی نو چې د الله تبارک وتعالى دوست شګور الله تبارک وتعالى وای دا د ما دوست دی نو چې د سره څوک دښمنی کوي نو هغه د ما دشمنه ته تیار شي دا څومره لوی خبره ده د مؤمن لپاره او د متقی لپاره او بیا الله تعالی وی ولا يزال عبدي يتقرب الي مما افترضت عليه یو بنده چې ما ته ځان رانږدې کوي زما دوست ځان جوړول غواړي او ما ته رانږدې کېږي متقي کېږي او د پرهیزګار ځان جوړول غواړي نو دی به په فرایضو باندې ما ته ډېر رانږدې کېږي دا الله تبارک وتعالى د ټولو نه زیات دي قد تقرب الى الله چې کینو فرض به برابر سر ترسه کاغذ کاته او کاغذ حج دی او کاغذ روزه دا او کاغذ مود بدنی عبادت دی کمالی عبادت دی او بیا الله تعالی ولا يتقرب الي عبدي مما افترضت عليه ما ته چې بنده ډیر رانږدې کېږي نو په دې رانږدې کېږي چې د فرض قیاسات دي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل ها یو بنده د فرض خیال ډیر لوی پکار دی چې د ټولو نمخ کې فرض دي هغه کې ستا کوتای کېږي او تنفل عبادت کې چې پتا باندې فرض او واجب نه دي نو د دې دومره قدر او عزت نشته دا غي ډیر دی خو سره د دې نبی الله تعالی و یو بنده د ما تزان رانږدې کې خو په نفل سره نو چې په فرض ځان رانږدې کې په فرایض خو هغه ما ته ډیر محبوب دی ما ته ډیر رانږدې دی نو چې دا نفل دی دا هم د الله په ثواب ورکوي په دې هم الله تعالی رضا کیږي یا بدنی عبادت یا مالی عبادت یو بنده چې هغه د نفل ډیر زیات خیال ساتي مالی شکل کې او یا بدنی شکل کې نو دې ما تزان رانږدې کی انو الله تعالی وایي فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الله تعالی وای دې زما په دې نفل سره چې ما ترانی دی چې په فرض سره دی چې هغه به دین ډیر ما ترانی دیو ما سره بخپلی نه چې په نفل ما ته یو بنده ځان رانی دی کو نو الله تعالی وای فكنت سمع الذي يسمع به زد د انسان وښم چې په دې باندې اوریدل کوي زد د انسان سترګ شم چې بسترګو کوم سترګو باندې دی لیدل کوي زد د لاس شم چې په کوم لاس باندې دی نیول کوي د خپې شم چې په دې باندې دی ګرځیدل کوي نو ان الله تعالی د چالا سو خپې او دا نه جوړيږي مراد د حدیث دا چې د سترګې با زما د حکم تابع شي انو د ما ته نږدې شو نو زبد د غوګونه کده د نه بعد ګناه خطا کیږي نو نه بکیږي دا به مکمل د ما د ځان تابع کم د لاس به د ځان تابع کم د خپې به د ځان تابع کم پلا صبح حرام ناخلی ګناه به نه کوي په خو به ګناه طرف ته نه دي په وګو به اوریدل نه کوي په سترګو باندې بریدل نه کوي نو د به داسې مقام شي او چې د داسې مقام کې شنو د خما تړي رانی د شم د مکمل ما د خپل دین تابع کده ما جوړ کو نو چې د ما جوړ کو د الله تعالی دوست او د دشمن د الله دشمن دی او د دوست کوم دی نو د الله تعالی دوست دی کده الله تعالی په خپل دوستا کې واغ دي ته ویل شي متقی او پرهیزګار ورته ویل شي بیا الله تعالی وی وما ترددت عن شيء تردد عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته دما ته دومره محبوب او رانی دي شي لکه څنګه چې یو انسان د مرګ نه یریږي ځان ته نساتی او خیره د جسامونه دي انو په واسماني اسباب داسې لټای چې یره مال مرګ را نشي هر بنده نه تختی نو دغه شانته چې څنګه د انسان د مرګ نه یریږي ځان ته نساتی دغه شانته د انسان د بدو نه ساتم د بدو حالاتو نه ساتم د سختو نه ساتم د فتنو نه بیا د حفاظت کوم نو دی الله تبارک وتعالى بیا داسې نیازبین په دنیا کې هم ساتي اخرت خو بری اخرت خو د قبر خو د رڼاګانی په دنیا کې به هم الله تبارک وتعالى ساتي
دې ته ویل شي تقوا، دې ته ویل شي متقي. خو چې دې مقام ته بنده ورسېد نو الله وایي ان الله مع المتقین، زه د پرهیزګارانو ملګری یم. نو چې څوک پرهیزګار شي الله تبارک وتعالی د هغه سره قسمه امداد کوي. د دې خلکو حفاظت بیا الله تبارک وتعالی کوي. الله مکه کدی سره څوک دشمنی کوي نو الله تعالی وایي دا د نیکانو خلکو د ما د دوستانو دشمن دی ما نه ویریږي د ما دشمنای ته دي تیار شي. د دې نه لوی خبره بل شته لکه څوک چې د سود مبارک الله تبارک وتعالی وایي آیتونه مبارک دي تاسو د سود نه ځان وساتئ، د سود نه ځان وساتئ، دا تاسو مکوئ. او الله تعالی وایي که څوک نه منع کېږي نو فقط آذنته بالحرب، دا سودخور دی د ما جنګ ته تیار شي. ګوره دا سودخوار ګوره دا الله جنګ ته تیار دي، دا د الله تعالی سره دشمني کوي. نو دلته دا یا په آخرت کې دا د سود اخیری انجام یم خار خذلی وتن الله تبارک وتعالى جوړي په دنیا کې به الله کوي، دته به الله کوي، د بچو ته به الله تعالی کوي. ځکه مردار مال لینو او کني نو د آخرت هغه مخه نو یو د غیب مبارک د الله حکمدار دی د ما جنگ ته تیار شي. دویم نمبر دا حدیث ما تاسو ته نقل کړه متقیان او د نیکانو مبارک الله تعالی وای د ما په دوستای سره واغستو. نو چې ما واغستو نو الله وای کو څوک د سره دښمنی کوي نو د ما سره دښمنی کوي نو د الله تعالی سره بیا دښمنی سو کولې شي. نو الله تعالی وای وعلم او تاسو په شی مؤمنان ان الله بشک الله تعالی جذب المتقین د پرهیزګارانو سره دی. الله تعالی دې موږ تاسو صحیح مؤمنان کې کامل مؤمنان کې. نو چې څنګه دور د صحابه رو بهار سیوا کېدو، باغونه سیوا کېدل، مالونه سیوا کېدل، دولتونه سیوا کېدل، اخیری کې په تمام دنیا ورته الله تبارک وتعالى سلطنت بادشاہي ورګي. کاغه شانت خلق جوړ شو انو فلا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. کتاسو صحیح نه کان یی د صحابه غوندي او د خیر القرون غوندي الله تبارک وتعالى به سره دغه معاملې وږي. لکه د عیسی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې بیا هغه شانتي چلی ولې چې خلق به برابر شي، چې خلق برابر شي د الله تعالی د طرف نه معامله خود مؤمن سره دا د اعمال سره مناسب ده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الله مردگان مومنانو به قبرونه دنون رډکی تیاری د قبرونو پرناګانو سره بدل کی. یا الله پاک موږ د عملګر دي استاد قرآن د بار وخت ورګي شپې ډېری مختصر او لنډې پاندې دي بنده باندې بوج کیږي. خدا وخت ورکول د دې لپاره یا الله د دې تا خسړې لوی قدر د خداوند کریم په دغه نظر سره ورته وګوره چې څنګه د دې عمل استاد قرآن قدر او عزت کوي. خداوند کریم زمونږ د ټولو نه پروردگار رضا شي. زمونږ دې مرګورو کې بمونږ کې بکورونو کې نور مومنانو کې چې څوک بیماران دي صحت عافیت ورته ورکړي. چاته کمی پریشانای دي لاکړې کړې دي خداوند کریم خاص کر زمونږ دې مرګورو ته د خیر په نظر سره وګوري. خداوند کریم نور مومنانو ته هم د خیر په نظر سره پروردگار وګوري. خیرونه راولي او د شرونو فسادونو نه ټول مامون او محفوظ کې. که چاته کوم مسلې جوړې دي تقدیر خود د الله د طرف نه مقرر ده. خداوند کریم غلا کړ کاکړ ته نه لري کې د چا سم مسلې دي حل کېږي نه. خداوند کریم ته ورله حل کې د قرآن د برکت او مسلې ورله پروردگار تعالی کې. خداوند کریم جایز مقاصد زموږ د ملګرو د ټولو مؤمنانو برابر کې. کله چا اولاد دی یا الله پاک نیک صالح اولاد ورته ورکړي. کله نارینه اولاد کمی مخصوصه نیک صالح نارینه اولاد سره زموږ د ملګرو خاص او د نور مؤمنانو کورونه او ډیره آباد ولري. که چاته د پیسو ټکو تکلیف ته ځکه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې ویلو د مقداد ابن مادی کرف حدیث ته مشکات نکړ کړه د باب الکسب وطلب الحلال کې دا الله تعالی پیغمبر دا بیان کړو. یاتی علی الناس زمان لا ينفع فيه الا الدینار والدرهم. په خلکو به داسې یو زمانه راشي بې پیسې به وخت نه تېرېږي. نو هغه وخت تقریبا دی دا پیسه پلار هم دی دا مور هم ده دا یار هم دی دا دیدوس هم دی. خدا چې د حلال وي ډېره زیاته ښه ده حرامونه دی. الله تبارک وتعالی مونږ تاسو ازادي یا الله پاک کر
چا د پیسو ټکو کمې دي اسباب د رزق حلال ورله جوړ کړي اسباب د رزق حلال ورله خداوند کریم ته جوړ کړي کوي اسباب خو برکت ورګني خداوند کریم ته ورته واجه رزق چې حلال شي په خپل پکې الله تبارک وتعالى برکت پروردگار ته خداوند کریم موږ ټول د خیر په نظر سره پروردگار ته وګوري د دنیا د لاکړو کاکړو د پریشانو داناکار بیماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام مته نو چې داغي شفا دارونشته داغي نبی پناه وخته الله تعالی ته نمونږ تاسو ټول سره د ټول مؤمنانو مامون او محفوظ الله تبارک وتعالى وګرځي د چا چې کوم جایز مقصد دی غټول ورل پروردگار برابر کې د قران او د حدیث سره منافق دغه چې معبود بل نشته نو مستعان بل نشته نو یا کنا بد و یا کنا استعين دی الله تبارک وتعالى یا الله پاک دا ګرانی به خود مونږه نسبت خپل اعمال تکوذک قران وای حدیث وای خداوند کریم د ګرانه د بحران لري کې د ګرانه بحران لري کې داس یو خراغه یو بنده سودا وکړه دکاندار دی نه سودا د لا کو روپو کړه دا نه خرڅي سبب د دې نه ګرانی په ځای باندې سودا پرتر دکان دی بند دي کنه بل ردی بیان خرڅ اعلان بکی کی دا به نور ګرانیږي نو کله 70 دی خرڅ نکړنو د لاکو سودا غسته د ل دورسته کا روپا به بیوالي دا له بل شان چل تجارت دکاندارای کو غنه په نقصان دوړ تړلی نو دا د الله تعالی د طرف نه عذابونه دي دا امتحانات د الله تبارک وتعالى دي اړوي مخرصو بس دي نو دا پخپل غټي دا پخپل غټي دا پخپل غټي نو دا ول چې بس خورس تر د ریټونه په بر روان دي خداوند کریم موږ ټول معاف کړي یا الله پاک ادا شامت زمونږ د ګناونو دي دته مکافات عمل و یا الله پاک ارزانی راولي خداوند کریم آسانه په موږ باندې راولي په تمام امت مسلمه باندې راولي خاص کر د موږ په وطن او په ملک ډیر زیات د ګرانای بحران دي خداوند کریم موږ ته آسانه راولي بهر دنیا چې کوم د یورپی ملکونه غیر بار د پیسو کمې نشته کوسو کوی جګرانی دغه با کما کولوي غي سرمال او دولت ډیر دی ګوره غي ته نه ګرانی دلته هم چې چا سره آرام مردار دی یا ورلاله ورکړ دی خوش قسمت دغه ته خو نه ګرانیږي دا او چې دا کوم زمونږ تاسو غوندي خلک دی چې هغه غروزي پیسې او په کتاب د لګي غوندي غټي هغه مناسب لګي دته ګرانه ده هغه خلکو ته ګوره نه ګرانیږي چې چا د آرام تعالی سره رسیدلې دی هغه څنګه غي خدای له روزي په خپل غټي خدای پاک نه غوړي نه ولي خدای نه بندا لا روزي غوړي دا کوم چې آرام خور دي دای ګوره دا له روزي په خپل پیدا کوي یعنی کله هغه ایمان او یقین کلک وي چې الله روزي ورکوي نو الله خو یا لاله ورکوي نو بیا ودی دا لاله کوشش کو خداوند کریم دا ګرانه لري کې دا ګرانه پروردگار لري کې پمنګ باندې پروردگار آسانه راولي په ټول مسلمانانو آسانه راولي آسانه اردانه خداوند کریم راولي دا کوم د شوره تکلیفات چې مصیبتونه رست رت دیاتی کې خداوند کریم مونږ ته د خیر په نظر سره وګوري ټیک ته چې مونږ ګناګار یو تا ته توبګار یو زمونږ ګناونه ته وګوري پروردگار ترحیم او کریم ذات غفور الرحیم یا الله پاک مونږ ته د خیر په نظر سره وګوري د رحمت دروازې مونږ ته کولاو کې د روزای د حلال دروازې مونږ ټول مسلمانانو ته کولاو کې یا الله پاک باران په قدر د حاجت د خیرو کې د افات او بلیات او خالی باران د برکات او خیرونو ډک باران په مونږ وږي اللهم اسقنا غیثا مغیثا حلبا طیبا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم السلام علیکم نار تغی السلام علیکم فقیر رخیص لوش نرخیص السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لوش حجی صاحب خیص السلام علیکم السلام علیکم لوش حجی صاحب خیص السلام علیکم خیص بدل واغ السلام علیکم علیکم السلام علیکم حجی صاحب خیص کانا ایوہ السلام علیکم قابلی السلام علیکم السلام علیکم مزاوے ملکوں کے انسان کی اداروں